رب العالمین. د یو ملګری وی زمونږ په کور کې اکثر ښځې دا وی کم سړي چې اوه مړي نه لامبولې وي په ده باندې دا فرض دی وي هر سړی به اوه مړي لامبوي. نو چې ښځو درته ویلي دي د ښځو خبرې دي لغوه خبرې دي ښه ځان نه دا خبرې کوي. وی د مړي له چې لاړ شي نو وی خامخا به وی چې لاس اوچت کې دعا کو او د دعا طریقه څنګه ده. مړي له چې کله لاړ شي زموږ خلک په غلطې طریقې کې مبتلا دي. خلک به ځان له ګپونه لګوي اسې به وایي لاس اوچت کې دعا وکوي اسې بې سبب په مخ باندې لاسونه راکاږي دعا مړي ته څه فایده ونه شوه. طریقه دا ده چې خامخا دوه درې کسان یو ځای ورننوځي کیني یو کس پکې داسې مشر چې وګورې د هغه ادب هم پکې وشي هغه ته به چې یو څو آیاته تلاوت وکړه الحمد ووایه قل هو وایه چې څه تلاوت دله درځي هغه ووایه. نو بیا اجتماعي دعاو کې مړي ته دعا وکړي چې الله دې وبخي چې کم ګناهونه ترې شوي دي الله دې معاف کړي د آخرت او د قبر دې ولا الله ښکلې کړي. دا یو طریقه ده په پښتو کې وایه چې عربی کې نشي ویلی. خو زمونږ خلک به لاړ شي او دعا به وکړو په مخ باندې به لاس راکاږي دعا به وکړو هلته به خلک ګپونه لګوي نو هغه مړي ته پکې څه فایده ونه شو. دا ناسته دې دپاره ده چې کم میت دی هغه ته پکې فایده ورسي ستا طرف نه هغه له څه خیر ورسي. په دکان باندې چې کله اډوانس والي نو د دې زکات به څوک ورکوي چې کال نوي تیر شوی زکات خو پې نشته خو کال که پې تیر شي نو دا مال امانت دی هغه دکان چې کم مالک دی هغه سره نو چې د چا اصل مال دی په کرۍ چا نیولی دی اډوانس ورکړی دی کال پې تیر شو همدې به د دې زکات ورکوي. نکاح په وخت کې چې کله حق مهر مقرر شي مونږ خلک دا وی چې تر څو پورې دوه ماشومان نه وي شوي نو ښځه په خپله هم نشي کمولی. دا خبره هسې ده نکاح کې چې کم حق مهر کله مقرر شي نو ښځې ته اختیار دی هغه معاف کولی شي په هغه وخت هم معاف کولی شي او که نه نو بیا کمولی هم شي د هغې ته اختیار شته دی. یو ملګری هم وی چې صورت اخلاص صرف مونځ کې وی په دې باندې مونځ نه کیږي نه بهتره خدا ده چې نور صورتونه ورسره یاد کړي که چاله نور صورتونه نه ورځي په دې باندې مونځ کیږي. عمرې دپاره هم احرام تړلی او بیا اودسماتي دپاره هم هغه احرام لرې کو نو آیا زمونږ عمره وشوه او که ونه شوه په دې کې هېڅ حرج نشته. ستا نیت دا و چې یاره زه د احرام ګنده نه شي دې دپاره لرې کو خیر دی لرې کولی شي واپس یې وتړه. که نیت دې که د احرام د کلاولو وي مکمل د کلاولو نو بیا په سړي باندې چې 12 ګنټو کې علما کرام لیکلي واپس یې وانه چې نو په ده باندې دم شته. خو کوم داسې اودسماتي دپاره یا دې دپاره د کلو کو چې احرام مې ګنده نه شي نو خیر دی دا څه خبره نه ده. د امام شاته چې ولاړې نو الله اکبر به وی تکبیر تحریمه خو په ټولو باندې فرض چې امام الله اکبر وکړي ټول به کړي دا نور تکبیرات به هم ورسره وي. زیات خلک دا وایي چې کم سړي ښه سترګه رپي نو خوشحالي راځي او چې ګسه سترګه رپي نو غم راځي. اغلاط العوامل د ښځو ځان نه او د سړو ځان نه خبرې جوړې کړي دي. خوشحالي ورکولو عالم رب دی او غم ورکولو عالم رب دی. یقین په عقیده په الله او ساتي زموږ خلک د توحید د ډیر زیات لري شوي دي. هغه بدعتونه په ځانونو کې دومره شروع کړي دي چې د الله په وحدانیت د دې خلکو هغه یقین کم شوی دی چې دا پلانې شي وشي دا به وشي دا هسې ځان نه خبرې دي خلکو. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم پیلنی مونځ کم یو کړی دی. ابو داود شریف کې روایت دی وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له چې تحفه ورکړی شوی ده د ماسخوتن مونځ ټولو کې اول ماسخوتن مونځ نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کړی دی. په پیل رکعت کې چې سورت فیل اوې او په دویم رکعت کې سورت معون اوې دا مکروه تنزیهی دي داسې نه دي پکار ترتیب پکار دی چې یو سورت دی ویلو هغې پسې نږدې بل ووایه بیا که دا نه درځي خیر دوه سورته پرېږده درېم ورپسې بیا وایه. زمونږ په علاقه کې خلک دا وایي چې ګومنځه به په ولاړه باندې نه کوي دا ګناه ده او د غربت یو علامت دی. دا لغوه خبرې دي ګناه نشته د دې غربت او مالدارۍ سره څه کار دی چې ګومنځه دې په ناسته وواله که په ولاړه دې ویله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چېرته په احادیثو کې دا ثابت نه دي خو دا ثابت دی چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم به ګومنځه واله نو د ښي طرف ته به اول واله. دا سنت طریقه ده داسې وهل پکار دي. عربو کې خلک وي مونږ هلته عربو کې کار کوو او اوښان ساتو نو د دې ځای خلک د عرب چې د اوښانو بولز کې د وړوکې اودسماتې چې د وي نو هغې ووي چې دې سره بیماریانې لرې کېږي. یو واقعه داسې شوې وه حدیث عرنیین ورته ویلی کېږي څه خلک راغه هغې بیماران شو
مرض پې راغو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته به تورې وحي پته ولګېده نو خېټې خرابې شو څه مرض پې راغو نو ورته وی چې لاړ شي تاسو د هغه کم اوښان ووي د دې پیم اوسکئ او د دې بول هم اوسکئ نو په دې کې هغه اوښان هغې سره ټیک شو خېټې هم ټیک شو چې کومه دانې مرضونو هم پې ټیک شو نو دوی هغه چرواهان یې قتل کو اوښان یې وتښتل نبي کریم صلی الله علیه وسلم دوی له بیا ډېره سخته سزا ورکړې وه نو علما د دې نه دوه خبرې مراد اخلي یا خو د هغه وخت سره دا خاص وه یا داسې وه چې بول چې کم دي نو هغه اسم ګنده دي چې څنګه د انسان د بولو دی داسې د زناور بول هم دی په حدیث کې راځي وی تنزع عن البول چې د بولو نه ځان وساتئ وی ځکه وی دام د عذاب قبر یو سبب ګرځي چې کم سړی د اودسماتي نه ځان نه ساتي وی د په عذاب قبر کې مبتلا کیږي نو یو خو د حدیثو نه دا ثابتېږي چې دا د هغه وخت سره خاص بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په وحي باندې ویلی شو د هغه کسانو دپاره درېیمه خبره ده که چېرته یو ډاکټر داسې ووایي خو هغه ډاکټر دینداره ډاکټر چې د دې نه علاوه د دې خلکو مرض نه ښه کېږي نو بیا خو استعمالولی شي بیا جایز دي او همداسې دې کې ګنجایش نشته هغې استعمالي هغې د حدیث په ظاهره باندې عمل کوي یو پلاټ تیزی په قسطونو باندې علم 200 کناله ځمکه د هغې کې پته نه لګي 15 کاله پس به تا ته د پلاټ پته لګي چې ستا کم ځای کې دی چې ستا ته د خپل ځای پته نشته نو څه شی هلی د اخیستو دپاره شرط دا دی چې د یو شي تعین وشي خاص شي هغه ځای بیا اخله مونږ ته به وي پته څنګه چلی چې الله مونږ نه راضي دی ظاهرا پته خو دا لګي چې کم د احادیثو د سلفو نه منقول دي وی انسان چې کله توبه وکاږي او الله ته ناراضي شي وی دل زیات تر د عبادت کولو توفیق ور نصیب کی او چې الله ته نه خپي وی دا سړی ګناه کوي الله د دې نه راضي وي توبه نه قبلای وی بیا په هغه ګناه کې مبتلای او د پزړه کې د الله خشیت چې کله راشي د الله ير راشي او د سترګو نه د الله په ير کې اوخ کلاړ شي وی دا د دې علامت ته چې الله د دې ناراضي دی نسوارو سره اودس ماتېږي ډېر ښه شی نه دی په خوله کې هسې ګند اچوئ نو بهتره خدا ده چې د سره خوله کې مه اچوئ دې سره څه فایده سړي ته میلاویږي الټه د خلکو اکثر هم دا شکایتونه اورېدلي چې معدې خرابې شوي دي مرضونه پیلاو شوي دي نو کوشش کوئ ځان ته نه وساتئ خو که بیا هم یو کس اچوي نو پکار دا ده چې خوله دې بالکل پاکه اینځي داسې چې د دې نه بدبویي ختمه شي جومات ته چې ننوځي نو د دې بدبوی نه ځان ساتل پکار دي ځکه فرشتو ته تکلیف رسي په دې وخت کې انسانانو ته هم ترې رسي نو وجود هم پاک ساتي او خوله هم ښه پاکه ساتل پکار دي ښځې خپل خاوند ته وایي چې ته زما ورور په شانتې دا لغوه الفاظ دي د دې په نکاح باندې څه اثر نه پروزي زما والدینو زما حق نه دی ادا کړی او زما نور وروریانو له ودونه هم کړي دي او هغې باندې تعلیمونه قرآن او په ما باندې نه دي کړي چې څنګه تپوس د بچو نه د والدینو د حقوقو باره کې کیږي داسې به والدین هم د بچو د حقوقو باره کې کیږي چېرې تا د دې بچي تربیت ولې نه دی کړی په کار خو دا ده چې د ده ښکلي نوم کېږدي هغې نه پس ته بیا چې دا بچی لویږي تعلیم او تعلم پې وکړه که تعلیم تعلم پې نشي کولی کسب پې زده کړه قرآن پې ووایه دینداري دې کس ته وښایه بیا د پلار ذمهواري دا ده چې بچي له دې واده وکړي بس دې ځای پورې د هغه ذمهواري ده نور بیا د بچي خپل کار دی خو زمونږ خلک اکثر د بچو نه دا التجا کوي تمنا کوي چې زما بچی به اوس زما تابعدار وي خو ته هم د بچي حق ادا کړه بچي ته لکه د دین لاره وښایه لکه اصلاح یې وکړه ښه خبرې ورته وښایه نو سبا به د دې بچي په اړه کې دا پراتی چې ما سره پلار دومره لوی احسان کړی دی چې زه هم د پلار د دې احساناتو حقوق ادا کړم د هغې هغه بدله والا ورکړم اکثریت خلک د رزق شکایت کوي چې زمونږ په رزق کې ډېر زیات تنګ دستیا راغلی ده د رزق دپاره بهتره وظیفه خو ما ته اوس ته وختي مو چې 103 پیره آیات کرسي دی وایي لا حول ولا قوة الا بالله د 1500 پیره وایي که دا نی حسبنا الله ونعم الوکیل دا د 1500 پیره روزانه وایي او استغفار ډېر زیات ویل پکار دی قرآن مجید کې آیات دی فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یو خو به د ګناه معاف کیږي یرسل السماء علیکم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا بارانونه به در باندې وریږي او په مال په اولاد کې به د الله خیر او برکت چې خیر او برکت نه مراد دا دی چې زیاتیږي به دې سره او که اولاد دی وي نو زیاتیږي بم او صالحه بم وي نو استغفار زیات ویل پکار دی او یا د ورځې 100 پیره
یا رزاق یا فتاح یا وهاب یا معز. دا د سل پیروي او د دې نه پس د الله تبارک وتعالى نه دعاګانې غواړي، الله به فراخه حلال رزق ور نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. امين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله وصحبه أجمعين. الہ العالمین ایمانم نصیب کی. یا الله څومره ګناهونه رانه شوي دي په نیک اجرونو راته بدل وګرځې. یا الله د هر قسم آفتونو مصیبتونو پریشانانو نه مو وساتې. یا الله د حاضر ډله ټوله د ایمان په نور باندې منوره کړي. یا الله د ګناهونو نه مو وساتې. یا الله ډېر پریشانیان دي د خلکو، یا الله دې ختمې کړي. یا الله څومره مشران کشران همزولي مفات شوي دي، په قبرونو ورته کروڑها رحمتونه را نازل کړي. الله قبرونو ورته جنت ته باغچونه ښکلې باغچې وګرځي. یا الله یا الله څومره زنانم دی رب حیا د مریم علیه السلام نصیب کی. زمونږ یو مرګری دی بیمار دی، اکسیډنټ یې کړی دی، اپریشن دی، دانیال دلته اکثر خدمت هم کوي، راځي دعا ورته وکړي الله د اپریشن یې کامیاب کړي. الہ العالمین دا بیماری تنه ختمه کړي. یا الله ډېر خادم دی، یا الله د علماء خدمت کوي، د والدینو هم ډېر خدمت گزار دی. الہ العالمین صحت کامله اجله مستمره ور نصیب کړي. یا الله واپس په خپل خو باندې ودرې. یا الله دا کم اپریشنونه کېږي د جګر دی او دا نور، یا الله ته کامیاب کړي. الہ العالمین تکالیفونه پکې وساتې. یا الله مونږ ټولو ته بار بار د حرمینو شریفینو سعادت نصیب کړي، دا غزي ادب او احترام نصیب کړي. یا الله مونږ ټولو ناراضي شي، الله داسې راضي شي چې کلم ناراضه نشي. صلی الله تبارک وتعالى علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.